جماعت کې خپل اکابر باندې لعن طعن او بے اعتمادي شروع کی نو د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې د تنې نه جدا شي څنګه چې کله د تنې نه تکټ کې څو ورځو پورې به په دې کې دا پاڼې شنې وي بیا به مړاوي شي بیا به زیړې شي بله ورځ له به ورتاوي شي او د تنې نه جدا شوې څانګې دا چې کوم دی نو هفته نیمه پس دا د اور خوراک جوړ شي د جماعاتو نه جدا شوي خلق په هر زمانه کې دا ختم شوي دي دا فنا شوي دي دا زائل شوي دي فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں د موج دا اوبو ته د دریاب نه را بهر کا د دینه موج نه جوړیږي دا د دینه موج د دریاب د نظر نه راتلونکو اوبو جوړ کړی دی همیشه د پاره چې شخصیات د شخصیاتو مرتبه ته رسیږي دا د جماعت د برکت رسیږي او چې کله د جماعت نه راکټ شو نو په یو طرف باندې چې سین تلې وي او د هغې چې کم دی نو اوبه راکمیږي او په یو ډنډور کې اوبه پاتې شي تازه او فرش اوبه ورپسې نه راځي او هغه اوبه هغه راکمیږي څو ورځې پس هغه اوبه هم اوچې شي او په دغې اوبو کې چې کوم میان دي نو هغه میان پکې هم څه شي مړه شي شیرانی دي تباه دی اسرائیل دي تباه دي دا چې کم د جمعیت علما سره ډغره وخي کوم چې د جمعیت علما د اجتماعي قوت سره ټسل اخلي په سر باندې ټکر اخلي په سر باندې یاد ساتئ دا خلق دا به تباه کیږي دا به ذلیل کیږي دا به رسوا کیږي د چا صلاحیت چې په دین مخالف سرګرمو کې د مسلمانانو د صلحاو د اجتماعي قوت په مخالف سرګرمو کې چې د چا صلاحیت استعمالیږي دا سړی د خپل عاقبت باندې اوریږي دا سړی د خپل انجام باندې اوریږي زما محترمو دیو جنا خپل جماعت سره د هغې سره چې کم دینو د هغې سره اتباع کول د خپلو اکابرینو د هغې په حکم باندې برابر تلل سیده تلل دا زمونږ او ستاسو دپاره د کامیابۍ ضامنه ده نو د جمعیت طلبه اسلام کوم ملګري چې سخت کال په دوره حدیث کې دي او د دې ځای نه فضلا او فارغیږي علما ترنه جوړیږي معاشرې ته وردن نه کیږي نو د هغې په خدمت کې به دا زما یو څو ګزارشات دا به چې کم دی نو ما د هغې په خدمت کې ګوش ګزار کړل زمونږ استاذ محترم حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم تشریف راوړو او تقریبا لکه چې زما هم یوه ګنټه پوره کېدلو واله ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله